په دې کراچۍ کې چې جناب دا کوم جمعات د شهید کېدو اډر میلاو شوی دی که نه مدني مسجد طارق روډ باندې، نو آیا دا اسلام دې باره کې څه وایي؟ دا باقاعده غلط ځای باندې ساز شوی دی او کو نه دی ساز شوی؟ نو زه به د ټولو نه مخکې صرف یوه خبره د قرآن مجید یو آیت مبارک په ووایم. الله جل شانه قرآن کې فرمایي الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة، یعنی چې یو ریاست قائم شي، یو ملک اسلامی قائم شي. چونکې زمونږ ملک څه دی؟ اسلام جمهوریت پاکستان دی جی، د اسلام په نوم آزاد شوی دی. نو چې یو ملک آزاد شي د اسلام په نوم باندې، د ټولو نه مخکې حکومت له څه پکار دي؟ چې د مونږ د قایمېدو ځایونه اساس کړي. دا د حکومت لولنې ذمہواري ده. نو ماشاءالله د دې نه خو جناب مونږ مکمل محروم یو. دومره زه راغټ شوم، ما خو چېرته په دې خپله زندګۍ کې دا چېرته ونه لیدو چې حکومت را لګېدلی یو ځای کې جومات ساز کړی. کېدی چېرته خو هغه به چېرته پته نه لګي. نو د حکومت خو جي الحمدلله زموږ د دې خبرې نه مکمل یو قسم لا پاک دی چې جماعتونه د سره ساز کړي دي، حالانکه دا د حکومت ذمہواری ده. او بله کو یو سیټ ته ګرجې ساز شوې، مندرونه ساز شو، او داسې جناب د سیکانو هغه ځایونه مویونه ساز شوي دي، یا مخکې ساز شوي یا سازېږي که نه، هغه ستاسو ټولو مخې ته دي. خو جومات خو ما چېرته نه لیدلی چې جوماتونه ساز شوي، حالانکه قرآن کې الله فرمایي چې دا د ریاست د قایمولو نه پس د حکومت دا لولنی فړوی دی قسم لا. بله خبره دا کومه، د دې جومات 40 کاله وشو، څلوېښت کاله وشو، سوسایټي ورله د دې اجازت ورکړی، هغه ټایم کې اجازت ولا ورکو. دا سوسایټي څه ده؟ دا هم د حکومت مضبوطه اداره ده. دویمو د هغې نه پس بلډینګ کنټرول چې کوم اتارټي ده، هغې باقاعده د دې نقشه پاس کړې ده. نو جناب نو دغه هم د حکومت څه ده؟ اداره ده. نو دا خو یاره یو افسر راشي او هغه خبره وکړي، او چې بل افسر پرې راشي وایي نه منم وایي نه منم، نو د چا نه به تپوس کېږي؟ دا خو بیا حکومت له پکارو دی، کم زموږ چې کم جج صاحب دی، دوی چې دا کومه فیصله کړې ده، دوی له لاول دا پکارو چې بھائی دا نقشه چا پاس کړې؟ هغه ادارو والے راټینګ کړی وی چې دا نقشه چا پاس کړې ده غلطه. د پارک په ځای ولې جومات ساز شوی دی؟ د حکومت یو ادارې ولې په غلط ځای باندې د جومات د جوړېدو څه چل کړی دی؟ اجازت ورکړی. په کار خو دا و چې دا یو قسم له هغه کړی وی، او د هغې نه پیسې کړی وی. د عوامو پیسې چې په یو جومات باندې لګېدلي، دا څومره غټ جومات تاسو ته ښکاري، څومره غټ جومات دی که نه، دا صرف د عوامو پیسې پرې لګېدلي دي جي، زما او ستا پیسې پرې لګېدلي، چې د دې پیسو هغه یو قسم له نقصان ورکړي، د هغې نه پس بیا وران کړي. خو نه. دویمه بله خبره ده، ګوره دا پارک به د چا دپاره؟ ګوره داسې کسان را پاسېدلي دي چې هغوی حکومت ته اپیل کړی دی، که چېرې دا ځمکه د پارک د پارک که نه، نو موږ نه دې پیسې والي، د دې چې څومره پیسې حکومت غواړي موږ به حکومت ته پیسې ډکې کړو، خو جومات یې نه ورانوي. صحیح ده؟ بله خبره ده جناب، دا پارک به د چا دپاره سازېږي؟ چېرته د بار ملکونو نه به خلک راځي، که نه د خپل پاکستان چې کوم عوام دی دوی دپاره به سازېږي. نو ستا عوام څه وایي؟ ستا عوام څه وایي؟ آیا په پارک خوشحالېږي که په دې جومات خوشحالېږي؟ ته راته ووایه. دا څومره هلهول پې شروع دی، او ټول عوام وایي نه وایي دا به نه ورانېږي، دا به نه ورانېږي. عوام وایي جناب چې جومات ته پاتې شي. ته دا پارک د چا لپاره سازې جناب؟ تاسو دا کوم حکم کړی دی دا د چا لپاره دی؟ دا د عوامو دپاره دی، او عوام چې دا غواړي چې دا جومات ته پاتې شي، دا جومات ته قایم او دایم پاتې شي. نو جناب دا خو یو غټ بګړاو نه، الله دې موږ ماف کړي، دا خو به یو غټ بګړاو راشي. ګورې نبي علیه الصلاۃ والسلام یو ورځ عایشې صاحبې ته څه ټایم کې چې د عربو اسلامي ملک نظام قائم شو، نو هغه مخکینی دور کې هغوی دا خبره وکړه چې د نبی علیه السلام دا کم بر ګمبد دی که نه، دا بس ورانه و یو قسم لا. نو چا ورته ووي جناب د هغه ټایم باچا ته ووي چې دا یوازې زمونږ نبي نه دی، دا عجم هم نبي دی، د هغې نه تپوس وکړه. نو ټول علما یې راټول کړه د عجمو نه. زمونږ د سیډه شبیر احمد عثمان رحمت الله علیه مشر، هغه ورته کېناستو او خبره ورته یو حدیث مبارک ورته مخې ته پیش کړه. اوسې وی یو ورځ نبي علیه الصلاۃ والسلام عایشې صاحبې ته وی عایشې وی زړه مې غواړي چې دا خانه کعبه مبارکه د یخ ورانه کما، او کم چې زما نکاح ابراهیم علیه السلام سازه کړی چق شانې سازه کما. خو عایشې وی په امت کې به بېګړاو راشي، بېګړاو د بېګړاو د وجې نه څه کومه دا نه ورانم. نو جنابو زمونږ حکومت ته دا اپیل دی چې دا جومات کو تاسو ورانوئ، څومره غټ بېګړاو به راشي، څومره غټ بېګړاو به راشي، څومره غټ توړ به راشي. نو جناب توړ ولې شروع کوئ جی؟ توړ ولې شروع کوئ؟
آیا عوام په دې باندې خوشاله دي خپه دي؟ تاسو د عوامو رائے ته ګورئ نه او بس الله دې مونږ بس معاف کړي جنو، الله دې جی بس مونږ معاف کړي، یو حکومت پاس کی، یو افسر پاس کی یو نقشه او بل وای نه بس یاره دې کې ګیله مونږ چا نه وکړو یار. او دا خو جماعت ته د الله بندګانو او اسلامي جمهوریت پاکستان دی او دا زمکه د سره د حکومت یو قسم لویدنه، نو بس بیا به مونږ څه ووایو یار الله دې بس مونږ معاف کړي. نو بس نور پکې مونږ هېڅ هم نشو ویلی. نو متبانه گزارش ته کم جج صاحب چې دا فیصله کړې ده مهرباني وکړئ چې په دې خپله فیصله باندې تاسو نظر ثاني وکړئ.